یو بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار مینه و. مالیار داغه مالیار نوم عاقل څنګه یو د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختي نو د خپل یار هم راغوختي. خوشاله ورځ ده چې دې دلته بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضي او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلم چې کپلار می راتلو نو دا عاقل په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري چې جواب راغی چې بادشاہ راضي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینو لو پاسه په خانه کې خو وړي ته تاو کړ سره والا بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه دی اور دی د بادشاہ دی عقل تا ګور نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان بیٹیان بادشاہ دی ته وي بادشاہ دی ته وي یو دیګ لاندې اور ولی نشته بوش دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کیس زو د دې دی ګوري چې خورم دې دیګ لاندې اور کوي بادشاہ حکم اور ته لاندې شو خصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شي ولزی بیا په بل چایو خوري زلاړو چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس خو بس کباب شوی سره هغه چې څو وخت کې پسوځېدو راغلو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي هغه چې معشوقي کې نو لمه په دیګ کې نو ستی خیبه تاسو غوښنه نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډي ملیدلې دي منډي ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو الکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي ما ته وی چې جانیا تو ډرنه ته یې من ورزپی چې ورزپی التغیس پی ما ته وکړه چې ما ته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو خراب وباس او چې اوس پېتی په دولاسي هغه باڼه سور تراوا چولو چې خراب دی ازمون مرګره دیم ډیر غټ چې خراب شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تغرق ہو گئے بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو شي د ذکر درته هم چې ډېرې مو هي ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولی ټوب کوم چې چا کینولم بس پرې د چې پاغي ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کینولم بس پرې د چې پاغي ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کو نو دا یو आवाज ته راوته د دیګ نه چې چرا کارے کو نه د عقل کې بازایت پښیمانی اے عقلا وی غریب سړی کله بادشاہ په لور نه مینه دینو په دیګ کې به ولی ورته دي خدای چې انجام دې امداش نو چرا کارے کو نه د عقل کې بازایت پښیمانی بجلیګر مولا چرا کارے کو نت کې بازایت پښیمانی هغه کار ولی کې چې بیا رستو پخ پیمانه وړاندې نه لک سوچ کا وکړه وړاندې نه لک فکر کا وکړه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوا اتقوا مواضع التهم پیغمبر وی د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي اوس تاسو په ایمان وای چې تاسو په کابلای کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ دا یقین به وکړي چې دینه دته له بایسکوپ ته چری به نه کوي کزم د جوارګرو په پړ کې ناس تولیدم والله کې او منی چې د جواری نه دا کړي وای بچ کړي کزم د ډمی سره ناس تولیدم والله کې یقینو کوي چې د بد فعل نه دی وای بچ دې ډمی سره څه کول چې ناس نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي بلدا چې هر سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پختنه وکي هر سر د دې قابل نه دی او نه هر خله د دې قابل ده زمونږ د مردار ملک
ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې روره تم رای راکولی شي زه څه وکړم. د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي څه وخت کې چې د واده په ورځ ستاسو نکاح تړلی کېده ملام راوستو ګوان لاړو ښځې نه یې واک راوړو یو پکې وکیل شو دوه ګوان شو. ملا هغه وخت کې څه وایي؟ ملا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانی د پلاني لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه؟ ته وایې او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه. بس خبره خلاص شو. ناوې دې کور ته راوسته سبا له بیماره شوه الله ډاکټر ته یې بوزه. تا هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو ملا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوزم. دا تاسو کړې وه؟ ښځو والا ووایي تا کړې ښځه؟ دې ورکه چې ورکه ته خو ګوټې که نه اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده د ډاکټر ذمواري خو یې ما نه واغستې. یا دا ښځه ووایي چې ما ته جامې پکار دي ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمواري نه واغستې. دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې. دا ښځه وایي چې ورشه سیر غوښه راوړه دوه سیره ټیپر راوړه ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه دا ویلی شي که نه؟ د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه؟ کړت پکې کولی شي او که دې کړتو کو دا ښځه در نه تښتي که نه؟ که دې کړتو که دې روټۍ کې کمی راوستو در نه تښتي که دې جامو کې کمی راوستو در نه تښتي که دې کور کې کمی راوستو در نه تښتي ته ښځه په سړک کېنولی شي؟ کېنولی شي تاسو؟ بهی د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کړي چې کویدنو کې مور او پلار به دې وایي مزدوري خواري نوکري سبا به دې ښځه بال بچ به کور دې وران شه څه به کې نو دوه درې کاله مخکې ورته اول ژوند جوړی نو هغې نه وروستو بیا قبوله کړي. نو آمنا چې دی ما ایمان راوړی دی او زه مسلمان یم نو د اسلام ټول مقتضیات ستا په سر انبار شو. د امنا دا معنا چې زه به منظم کوم زه به روجم نیسم که پیسې راغی زه به حجم کوم که پیسې راغی زه به زکاتم ورکوم. امنا دا معنا چې زه به پردی مالم نه خورم زه به حرامم نه کوم. امنا دا معنا چې زه به بې ځایه د چا زړم نه ازاروم دل ازار بم نه. امنا دا معنا چې د خدای مخلوق سره به د انس معامله کوم. امنا دا معنا چې دا الله کوم نظام دی هغې پسې به زه خپې ابله خپې منډې موام که وخت راغی زه به جهادم کوم که وخت راغی زه به په میدان کې سرم قربانوم. امنا دا نن امنا ټول ملک کړي دي. امنا دا معنا هم ده چې دا ښځه چې زما کور ته راله نو دا به یو بل قانون د خدای د پاغې عمل کوي چې قرنا فی بیوتکن
دا خزه به په کور کې کینولي نوکرې به نه. نن ډېر خړوسانو ګورئ ښځې